حدیث مبارک کې راځي یو ځل یو تن راغی نبی علیه الصلاة والسلام لره کلمه وویله مسلمان شو. دا د بنو سلیم قبیلې کس و، د بنو سلیم قبیلې سړی راغی مسلمان شو. نبی علیه الصلاة والسلام ترنه تپوس وکړو وی ای زما ملګريه دا راته ووایه مالي حالت دې څنګه دی، څه پیسې میسې لري که نه لري؟ هغې کس ورته وویلو وی د الله پاکه پیغمبره زما د قبیلې 3,000 خلک دی. زما په قبیله کې څومره خلک دی؟ زما په قبیله کې 3,000 خلک دی او په هغې 3,000 خلکو کې د ټولو نه خوار او غریب ځای ما، په ټوله قبیله کې کمزور او غریب ځای ما. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښه صحابه کرام یې ناست وو خواته. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیله هلکه د خپل ملګري سره امداد وکړئ، د خپل ملګري سره څه وکړئ؟ امداد وکړئ، تعاون سره وکړئ. سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه ناستو، د هغې یو سربخ ښکلې اوښه وه. وی د الله پاکه پیغمبره زما دا اوښه دده شوله، زما دا اوښه دده شوله. علي رضی الله تعالی عنه ناست دی، ځان ته یې وکتل څه شی نشته دی، څه شی ورسره شته دی نه. خپل سر ته یې لاس کو، نوې پګړۍ وه، هغه یې راواغېسته، هغې صحابي ته یې په سر کېښوده. وایي دا مې پرون ځان له اغېستې، زما د طرفه دا ستا شوه، نور راسره څه شی نشته دی، زما دا پګړۍ ستا شوه، نور راسره څه نشته، مې پرون ځان له نوې اغېستې ده. نبی علیه الصلاة والسلام سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی سلمانه ستاسو د ملګري خو سورلی مو شوله، پګړۍ مو شوله، خو د لرې نه راغلې څه د خوراک انتظام خو ورله وکړې، که زمونږ کره خو کور څه شی نشته دی. لاړ شه وځه د مدینې په کوڅو کې وګرځه، وایي د الله د پاک پیغمبر میلمه راغلی وږې د خوراک له ولې څه راکوي. سلمان فارسي رضی الله تعالی چې د مسجد نبوي نه ووتو، د مدینې منورې په کوڅو کې روان دی او اواز کوي ای خلکو زما د محبوب صلی الله علیه وسلم میلمه راغلی وږې دی، هغه له د ډوډۍ انتظام وکړئ. د مدینې په کوڅو کې دا اواز کوي چې څنګه ته په کوڅه کې که نه، نو دا اواز د فاطمه رضی الله تعالی کور ته ورغی. هغې په کور کې دا اواز واورېدو چې بار د کوڅې نه اواز راغی چې د دواړو جهانو د سردار میلمه دی وږې دی، د هغه له د ډوډۍ انتظام پکار دی. فاطمه رضی الله تعالی د دنې نه اواز وکړو وی ودرېږه زما د دروازې نه لاړ نه شي، زما په دروازه کې ودرېږه. سلمان فارسي رضی الله تعالی په کوڅه کې ودرېدو، د دنې نه ورته اواز وشو وی څوک یې؟ وی زه غلام سلمان فارسي یم، زه سلمان فارسي غلام یم. وی زما د بابا میلمه دی، وی ډوډۍ نه ده خوړلې، وی زما د دروازې نه ګورې اخوا لاړ نه شي، اخوا لاړ نه شي. سلمان فارسي رضی الله تعالی فرمایل تاسو کره ولې څه شته د خوراکو؟ سلمان فارسی هم حیران شو چې د علي په کور کې د خوراک څیز موجود دی، ستاسو کره د خوراک کور څه شته دی؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی 2 ورځې وشوې چې موږ څه شی نه دی خوړلی، یا کجوره خوړلې یا نه خوړلې. نو یې میلمه له څه اوسم؟ وی الله به خیر کړي ته دلته ودرېږه، ته مه ځره دې ځای نه. د فاطمه رضی الله تعالی په سر باندې یو ښکلی څادر پروت و، د خپل سر نه هغه څادر راټول کو او سر یې په بل یو چوپړي باندې پټ کو او هغې سلمان فارسي ته په ور کې راویستو. وی دا څادر واله او زمونږ د دې کور نه یو 2-3 کوره اخوا لاړ شه، دلته یو یهودي دی شمعون تېنه نوم دی، شمعون یهودي تېنه نوم دی، هغه د خلکو نه نغدې پیسې مالي او څیزونه هم ګاڼه کوي. نو زما دا څادر په هغه باندې خرڅ کړه او یا یې ورسره ګاڼه کېده او هغه ته ووایه ما ته د خوراک څیز راکړه په دې باندې. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د سترګو نه اوښکې روانې شوې، څادر ته یې لاس نه کو. فاطمه زه ستا څادر نشم خرڅولی، زه ستا څادر نشم خرڅولی. فاطمه رضی الله تعالی عنه فرمایل سلمان دا زما حکم دی، دا به منې، دا زما حکم دی. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په ډکو سترګو باندې د هغې څادر راواغستو او شمعون یهودي لی وړو. نو چې شمعون یهودي لی وړو هغه ته یې څادر کېښودو، وی دا واله او موږ له په دې باندې د خوراک څه شیزونه راکړه، موږ له به د خوراک څښاک څه څیز راکړه، کجوري راکړه، اوړه راکړه. نو شمعون یهودي چې څادر اوچت کو او داسې پوزې ته یې نږدې کو، وی څومره ښایسته خوشبویي ترې رانه راځي، دا څادر دی د چا؟ دا خو چېرته د ډېر غټې کورنۍ نه دا څادر راغی، دا څادر د چا دی سلمانه؟ دا خو راته ووایه که نه. سلمان فارسي چې سترګې اوچتې کړې د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې، شمعون یهودي ته وی دا د دواړو جهانو د سردار د لور د سر څادر دی، دا د فاطمه د سر څادر دی. وی ولې خرڅوي؟ خرڅوي یې ولې؟ وی خرڅوي ځکه چې د هغې د پلار میلمه راغلی دی وږی دی او د هغې په کور کې د خوراک څه شی نشته دی. هغه و چې شمعون نه دا څادر ورکړه خو د خوراک څه شی پې ماله راوړه. شمعون یهودي چغې کړې، وی فاطمه ته وایه چې د شمعون په دکان کې ستا د څادر قیمت نشته. د شمعون یهودي دومره طاقت نشته دی چې د فاطمه د سر څادر واخلي. او ما نن سهار تورات تلاوت کو، خو زه اوسه پورې په تیارو کې پروت وم. په هغې کې اول خبر ماله دا راله چې د آخرې زمانې د پیغمبر نښه دا ده
چې د هغه د خاندان خلک به دومره صحیح وي، دومره سخاوت به پکې وي چې په خپله ګېډه باندې به یې ګټې تړلي خو بل ته به ورکړه کوي. دا د سید او د میا په کار دا ده چې ځان ته میا وایي، سید وایي چې په ده کې سخا هم موجود وي. دا د نبي علیه صلات وسلام د خاندان صفت دی. ګورئ وی ما په تورات کې دا ولوستلو چې د نبي علیه صلات وسلام د خاندان خلکو به په خپله ګېډه پورې ګټې تړلي خو غریب ته به ورکړه کوي. وی زه در اوسه پورې په تیارو کې ومه فاطمه ته وایه څادر دې واخله او دا خوراک دا کجوري والا دا وړه والا د هغې کری اوسه او دا ورله ورکړه. خو فاطمه ما ته پته ده چې دا هسې نه قبلوي، دا هسې نه قبلوي. خو فاطمه ته به ووایي چې ستا د سر د څادر دا برکت دی چې شمعون وایي زه ځمه ستا په بابا باندې ایمان راوړمه، زه به کلمه هم وامه، دا ځکه زما نه قبول که. زه ځمه کلمه وامه، زه ایمان راوړمه، ځکه ورته ووایه چې دا ګورې زما نه قبول که خامخا. فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا داسې ژوند کړی د علي رضی الله تعالی داسې ژوند دې کړی دی، داسې ژوند دې کړی دی. دعا کې یقین او د زړه د اخلاصه، د زړه د اخلاص دعا ته غواړه، الله تبارک وتعالی بیا څه کوي؟ قبلوي. تېر ورځ کې ما یو واقع بله لیدله. هغه سړی ژوندی دی، ډاکټر دی د امریکا کې، خو د هغې خلکو دا نومونه غونته ګران نومونه یې نو سړي نه یېرېږي. هغه په دې ګوګل باندې چې سرچ کې د هغه نوم نه هغه خپله واقع لیکلې ده، لا ژوندی دی. زما نه هغه نوم اوس فلحال ذهن نه ووت. هغه لیکلي دي اوس مسلمان شوی دی، خپله واقع لیکلې ده. ایمان الله تبارک وتعالی یو بچی راکړو نو هغه په وړوکوالي باندې مړ شو. دویم بچی چې راکړو هغه چې پیدا شو دا بدن یې تک شین و، وینه کې اکسیجن نه و، زړه مساله یې وه. په خپله ډاکټر او خپل بچي سره سړی څه نشي کولی ته رسې کېږي. ډاکټرانو له مې بوسته و، هغه وایي چې یاره اپریشن به یې کېږي نو. ما وایي چې وایي کوئ تاسو نو، زه خو سره په اپریشن کې نشم شریکېدی، خپل بچي نشي کولی څوک. ما ورته وایي چې تاسو ول اپریشن وکئ، خو لکه 90% دا دغه چې دی به پکې مري، ژوندی پاتې کېدی مشکل دی، دی به مري. ما ورته وایي چې اپریشن یې وکئ. دا ډاکټر په خپله ملحد هغې چاته ویلی شي چې د الله د وجود نه منکري. دا خلک ډېر شی دی، چین کې ډېر دي، روس کې هم ډېر زیات دي، په دغه یورپي ممالکو کې ډېر زیات دي. دوی د الله وجود نه مني، بس دوی یو مذهب نه مني، بس الله وایي نشته دی. دا دنیا په خپله موجود ده، ای به داسې د الله د وجود نه منکر دی، موږ ورته ملحد وایو. دی په خپله ملحدو یو مذهب سره تعلق نه ساتو. خو دا بچی چې د اپریشن تیټر ته دننه کو نو زه بار د اسپتال په دې برانډه کې یو سر لزم بل سر لزم. سړي نه مرضي دننه کې نو باندې وخت نه تېرېږي، ګرځي را ګرځي که نه تنګ زړه مې تنګ و. یو مې کته دغلته کې یوه کوټه وه، په هغې باندې دا لیکلي و چې عبادتګاه، جومات یې پې نه و لیکلی، عبادتګاه یې پې لیکلي و. مطلب دا دی چې هر مذهب والا تلی شي خپل عبادت پکې کولی شي. خو عیسائی دی، کو یهودي دی، کو سیک دی، هندو دی، مسلمان دی، هر سړی به ننوته خپل عبادت پکې کو. ای باندې دا لیکلي و عبادتګاه. ما چې دې ته وکتلو ما چې دا خلک وایي چې یاره الله شته او دې حاجتونه سر کوي، راشه د دوی دا پکې وګوره که نه چې د الله شته که نشته دی، دا م وګوره. ورننوتم عبادت خانې ته ورننوتم او داسې د قاعدې په شکل کېناستم او صرف دا مې وي چې الله کو چېرته ته یې ګور، کو چېرته ته یې خو ملحد دی که نه، یقین یې نشته که نه چې الله شته. ایمایي کو چېرته الله ته یې چې څنګه دا نور مذهبونو والا وي نو دا زوی خو راله سم کا، دا خو راله برابر که که نه. دا خبره مې وکړه خو د زړه د اخلاصه مې وکړه، د زړه نه مې دا خبره رووته. بار ته رووتم او بیا په دې برانډه کې یو سر لا بل سر لزم. څه ټایم تیر شو، ما وایي چې راشه د دې تماشه خو وکړه چې څه وشو. هغه بچی مې ژوندی دی که مړ دی. د اپریشن تیټر ته چې مې سر ورښکاره کړو
ډاکټران ټول بچی ته راټول شوي دي او حیران ورته ولاړ دي، حیران ولاړ دي. زه وردننه شوم، ما چې تاسو خو څه کار نه دی شروع کړی، ولې؟ وی چې ماشوم خو روغ رمټ شو، ته یې رنګ ته وګوره، رنګ ته یې وګوره، زړه ولې وګوره، هر څه برابر دي. ماشوم چې ما په غېږ کې راوست یقینا بلکل روغ رمټ دی. دا خو مې ومنلی چې الله شته. الله ګوره، الله تبارک وتعالی چې د چا هدایت اسباب هدایت کول غواړي، هغه ورله اسباب جوړ کړي، څه بهانه ورله جوړه کړي. بیا ما چې الله خو شته دی، دا خو یقیني ده. خو اوس خو دا ټول مذهبونه والا چې الله شته دی، نو د چا ومنم؟ یهودي شمه، عیسائی شمه، مسلمان شمه، د الله د وجود خو ټول اقرار کوي. نو زه اوس کم مذهب اختیار کم؟ بچی مې کور ته راوستو، ما چې اوس خو د الله وجود شته، دا خو مې منلي ده، خو یو مذهب به اختیاروم، خو چې کم حق دی. د ټول نه لومبی لاړم اسرائیلو له، اسرائیلو ته لاړم. بهرحال د هغې مې تپوسونه وکړو، د هغې د عبادت خانو چې کوم پیشوانو مشرانو، د هغوی سره میلو شومه، خپل سټډي مې وکړه، مطالعه مې وکړه، خو زړه مې مطمئن نه شو، زړه مې مطمئن نه شو. رالم خپلو عیسایانو زمونږ ملک کې چې کوم پاتې کېږي وي، د هغوی عبادت خانو ته ورغلم، بیا مې مړه مطمئن نه شو. بدمت والو له لاړم، هندوانو له لاړم، ټولو له لاړم، څوک چې د الله د وجود اقرار کوي، خو مطمئن یې نه کړم. زړه مې هغه اوبه نه څکلي په خبره باندې. وی رالم خپل علاقې ته، چې رالم نو زمونږ امریکا کې یو جومات و، وړو پکې سبقونه وي، یو مولي صاحب پکې و، سبقونه پکې ویلې کېدل. ما چې راشه د دوی د عبادت خانې ته ورښکاره شه. وی د ابتدا نه د مسلمانانو عبادت خانې ته ځکه راتلم چې ما ته د ټولو نه بدترین خلک په مخ د ځمکه ویده ښکارېدو، د دوی نه مې سخت نفرت و. ما چې د دوی سره صرف دهشت دی، دهشتګردي، د دوی سره بل شی نشته. په ټوله وګرځېدم خو دوی له نه راتلم. ما چې دا خو بلکل په ناحقه دي، دوی له ځکه نه راتلم. خو چې ټول مې وکتل، ما چې راشه دوی ته په کوم لږ ورښکاره شه خیر دی. خو چې د جومات ته ور دننه کېدم، د مدرسې ته دننه تلم، نو زما د زړه ته یو یخوالی غونته راغی چې د دروازه کې ور دننه کېدم، یو یخوالی غونته راغی. هغې زه ویرولم، ویرېدم، خپنیولی شوم چې دا را سره څه وشو. بیا ما وی چېره دې ځای کې چل شته، دلته چل شته دی، دلته خو چې زه خپل ور دننه کوم، په ما باندې هیئت مې بدلیږي. وی چې ور دننه شوم او دغې ځای ته ورغلم او ګیر چاپېره مې وکتل، نو دې زړه ته مې یو سکون او اطمینان شروع شو، یو سکون او اطمینان شروع شو. د مولي صاحب سره کېناستم، بچو ته کېناستم، قرآن په یادو یادېږي. ما وی چې دا څه دي؟ چې دا قرآن دی، دا الله کتاب دی، دا الله خبرې دي. راوا مې غس خپله مطالعه مې وکړه، د هغوی سره مې څه خبرې وکړې. ما چې په مخ د ځمکه حق دین دی هم دا دی، دا دی. وی د اخ کې نه ما ایمان راوړو، ایمان مې راوړو. ژوندی دی هغه ډاکټر، نوم یې رانه هېر دی، بیا کو چېرته ذهن له راغی وبه ته هم سرچ پې کړه، ټول ګورئ. ګوره خبره مې در دې پورې کوله چې هغه یقین لا کامل نو، خدای وی چې کو الله ته یې نو زما دا بچی روح کا. خو دا دعا مې د زړه نه راوتې وه، د زړه نه. نو د زړه نه چې کوم روزي که نه او روزي دې حلاله وه، نو دا دعا به درله ضرور الله قبلې، ضرور به یې قبلې. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. ما ته بله ورځ یو هلک تلیفون وکړو، ټولې خبرې درته داسې نشم کولی چې ما ته کم تلیفونونه کېږي، هغه نشم ولی ما ته حیا راځي. خو یو هلک راته تلیفون وکړو، په ژړا شو، وایي مولانا صاحب مرحوم
زه مجبوره په دې باندې یم چې زه خودکشي وکړم ځان وژنم. هلکه وجه څه ده ولې؟ وایي مولانا صاحب زه چې په موبایل کې ویډیوګانې وګورم او بیا د مور سره کښېنم نو زه د مور هغې اندامونو ته ګورم. په ځوانانو کې به داسې ډېر کم ځوانان چې هغه جومات ته راشي د الله د یېرې نه 2-3 اوښکې توی کړي. زمونږ د ځوانانو اوښکې چې تویېږي هغه ډرامو ته تویېږي. هلکه ډېره غمجنه ډرامه ده، سړی ژړی. د ده اوښکې فلمونو ته تویېږي، ډېر ښه فلم دی، اوښکې ورته سړی بهېږي، جاړې ورته. زمونږ د ځوانانو اوښکې ډرامو فلمونو ته بهېږي. چېرته د الله یېرې ته د ځوان اوښکه ولګېدله؟ راشه د تهجد په ټایم کې په جومات کې ودرېږه، د خپل ګناهونه ځان ته رایاد کړه، وجاړه الله ته. الله دا زه څه کومه؟ الله دا زه په کومو نارواو کې سار یم؟ الله ښکلې ځواني دې راکړې، زما دا ځواني په څه کې تېرېږي؟ الله زمونږ د ځوانانو، زمونږ د خویندو، زمونږ د میندو اوښکې د الله د یېرې نه توی نه شوې، هغه فلمونو او ډرامو ته تویېږي، جاړې ورته. په داسې قوم به الله رحم کوي، په داسې قوم به د الله عذابونه راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مدینې منورې نه روان یو او زو د بدر مقام ته په لاره باندې یو ځای راځي چې دې ته بیر شفا ویلی شي. اصل کې د دې خپل نوم دی بیر روخا، د ټول میدان ته روخا ویلی شي. بیر روخا ورته ځکه ویلی شي چې د مدینې منورې او د مکې مکرمې څومره قافلې چې په دې لاره باندې تلې راتلې هغې به دلته آرام کو، سکون به یې کو، دلته به یې اوبه مو به وڅکلي، نو ځکه دې ځای ته روخا مقام ویلی شي. اصل کې د دې کوی خپل نوم بیر روخا دی، خو د خلکو وروستو مشهور کړی دی په بیر شفا سره. او دوی د دې متعلق یو څو خبرې کوي. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام دی کوی مبارک کې خپلې لاړې مبارکې اچولې وي او د دې وجې نه وی دی کوی نه اوس چې څوک وبس کړي نو شفا ورته نصیب کېږي. به هر حال دا خبره په صحیح احادیث سره ثابت نه ده چې نبی علیه السلام په دې کې لاړې مبارکې اچولې دي یا نه دي اچولې. صحیح روایتو سره داسې خبره ثابت نه ده. ها دومره خبره ثابت ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله غزوه بدر ته تو بدر مقام ته نو دې ځای کې پړاو اچولی و، ارام یې کړی و، د دې ځای نه اوبه څکلې وې، ملګرو د دې ځای نه اوبه څکلې وې. دومره خبره په صحیح احادیث سره ثابت ده چې نبی علیه السلام د بدر مقام ته تو به هر حال دې ځای کې نبی علیه السلام دمه کړې وه، اوبه یې څکلې وې دې کوهي نه. باقي دا خبره بعضې داسې کیدی شي، بعضې اوبه داسې وي هغې کې الله تبارک وتعالی قدرتي دا اثر ایښی وي چې د بعضې مرضونو دپاره هغه شفا جوړیږي. خو داسې احادیث سره څه خبره ثابت نه ده. کیدی شي دې اوبو کې هم داسې څه اثر وي چې په هغې کې حمید راشه کیدی شي داسې څه اثر دې کې هم وي چې مرضونو ته پکې شفا ورکېږي، د اوبو کې الله تبارک وتعالی څه دغه ایښي. خو دا خبره چې نبی علیه السلام دې کوهي مبارکه کې لاړې مبارکې اچولې وي دا څه خبره احادیث سره ثابت نه ده. دومره خبره ثابت ده چې نبی علیه السلام دې ځای کې پړاو اچولی و چې بدر مقام ته تو غزاله تو دلته آرام کړی و، دې ځای نه اوبه څکلې وي، د نبی علیه السلام ملګرو هم دې ځای نه اوبه څکلې وي. بهرحال ډېرې ښایسته اوبه دي، ډېرې ښکلې اوبه دي چې بدر مقام ته ځي دلته ضرور انسان راشي، اوبه هم به وڅکي، آرام وکړي لږ. اوس به د دې نه پس زموږ خیر بدر مقام ته روان یو، کوم ځای کې چې مشهوره غزا سن 2 هجرۍ کې شوې وه هلته ورځو. بیا اول حق د بچي په مور او پلار باندې دا دی چې دله به حلاله روزي پیدا کوي، د حرامو نه به خپل بچی ساتي. دا د بچی حق دی په پلار باندې چې دا پلار به دې بچي له حلاله روزي پیدا کوي او د حرامو نه به یې ساتي. ځکه د کم بچی تربیت، د کم بچی پالنه چې په حلال روزه باندې وشوله الله تبارک وتعالی د دنه د دنیا او د آخرت ډیر لوی کار اخلي. او د کم بچی چې خصمانه د هغه پالنه په حرام باندې وشوله نو دا بچی به د مور د پاره هم د سر درد وي، د پلار د پاره هم د سر درد وي،
او د تمام معاشرې د پاره به د سر درد وي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کوم غوښې او هډوکي چې په حرامو باندې جوړ شي دغې غوښې او هډوکو له اور د جهنم بیا بهتر دی. نو تا چې د خپل بچو غوښې په حرامو رخ کړي دي، تا د خپلو بچو هډوکي په حرامو باندې رخ کړي دي، د هغه په بدن کې چې کومه وینه د هغه د حرامو ده، د هغه په بدن باندې چې کومې غوښې انبار دي دا د حرامو دي، د هغه د بدن چې کوم هډوکي دي دا د حرامو نه رخ شوي دي. چېرته به دا ستا بچی ستا دپاره د راحت او د سکون ذریعه وګرځي؟ دا سوال نه پیدا کېږي چې دا سکون او د راحت ذریعه وګرځي. نو د بچی دپاره اول حق په مور او پلار باندې دا دی چې حلاله روزي به ورله ورکوي، حلاله روزي. په دې بزرګانو کې یو عالم تیر شوی دی، یو لوی محدث دی، عبدالله ابن مبارک رحمه الله. دا لوی محدث لوی فقیه تیر شوی دی. ته د پلار مبارک دا د یو گورنر سره په باغ کې نوکر و باغبان و، د هغه باغ به یې ساتو دله. یو ورځ د دې گورنر میلمانه رالو، ده ورته وی ځئ چې لاړ شو زما باغ دی، هلته به ډوډۍ مو خورو، میوې به مو خورو، زما باغ به وینو، چکر به وګلګو. دا عرب اوس هم دا عادت دی، ځان له په دې باغونو کې او په دې ساراونو کې ځایونه رخ کړي، څوک ورته استراحه وایي، څوک ورته څوک وایي، څوک ورته څه وایي، دا نومونه یې ورته رخ کړي. بهرحال ځان له ځي هغې ته چې میلمانه راشي ځان له پکې ټیم تېروي. نو د دې ګورنر هم باغ و، دې میلمنو ته وایي ځئ چې لاړ شو دې باغ ته، هلته به ډوډۍ وخورو په دې باغ کې به وګرځو. هغې ورته وایي ټیک ده. دا میلمانه چې کله د دې باغ ته به وستل په لاره ورته لګیا دی، یاره زما باغ دی او ډېره ښایسته خوږه میوه کوي، ډېر ښکلي انارونه کوي، هغې نه به انارونه وخورو. خو د ټول نه لویه خبره ده که نه چې په باغ کې را سره کم نوکر دی باغبان دی، هغه ډېر ایمانداره سړی دی، ډېر ایمانداره نوکر را باندې پېښ شوی دی، ډېر ایمانداره مزدور را باندې پېښ شوی، ډېر ښه سړی دی. دا صفتونه ورله کوي. لاړو بهرحال باغ ته چې ورسېدل، ډوډۍ تیاره شوه، ډوډۍ وخوړله. چې ډوډۍ وخوړله نو دې باغبان ته وایي مبارک ته، وایي مبارکه د انارو لږې ښکلې دانې روشو کوه چې دا میلمانه یې وخوري، په دې ډوډۍ پسې دا میوه وخوري، انار ترې راوړه تازه تازه. هغه ورته وایي ټیک ده. دی لاړ په باغ کې ګرځېده ګرځېده، یو ښایسته دانې پکې وکتله، راوشو کوله راوړه. چې دلته کې ګورنر هغه دانه ماته کړله او میلمنو ته یې ورکړه چې هغې وڅکله، تروه وه، تروه وه. دی خو ملامته شو، اوس ته میلمه ته خرابه میوه کېدې که نه، خو سړی ملامته شي که نه. دی ملامته شو، مړه دارې څنګه انار راوړې، دا خو تریو دی، ښکلی انار ته راوړه. د ورته وي ټیک ده صحیح ده. ګرځېده ګرځېده په باغ کې بله یو ښایسته دانې راوشو کوله راوړله. چې راوړله هغه یې ماته کړه، چې هغه یې خولې ته ور واچوله، هغه هم تروه ده. اوس ګورنر ملامت هم شو، غوسه هم شو چې د ده خو ما دوی ته په لاره ډېر صفتونه کول چې دا ډېر ایمانداره سړی دی او ډېر داسې سړی دی، او هغه چې موږ له میوه راوړي نو خرابه یې راوړي. نو هغه ورته ویې زه درته وایم چې ښکلې میوه راوشو کوه، ته چې راوړې نو ترې راوړې، بله دانه راوشو کوه. چې بله دانه یې راوړه چې هغه یې ماته کړه، هغه هم تروه وه، هغه هم تروه وه. بس د ګورنر پاره وختله، صحیح شو، ځکه چې ملامته شو چې دا د عزت جنازه خو دې راله میلمنو د خو دې په شرمونو وشرمولم، بې عزته دې کړمه، ما ستا څومره صفتونه کړي. غوسه شو ورته، وی په ټوله لار مې د خپلو میلمنو ته ستا صفتونه کولو، او زه خبر نه وم چې ته د 2 پیسو سړی هم نه یې. ته ماله انار راوړي او هغه تریو راوړي، ستا په باغ کې دومره موده وشوله او تا ته دا پته هم نه ده لګېدلې چې خوږه دانه کمه او دا تروه دانه کمه ده، د کم بوټي میوې خوږې دي او د کم بوټي پکې تروې دي. تا په دې باغ کې دومره موده کار وکړو، تا ته پکې لا دا پته نه ده لګېدلې چې زما میلمه راځي چې تا ته پکې د بوټي پته چې د دې بوټي دانې خوږې دي چې هغوی له هغه راشوکئ، تا ته دا پته هم نه ده لګېدلې. مبارک ورته وویل وی حضرت زه
تا د باغ نوکر مقرر کړم خو د بوټو د سنبالولو دپاره زه نوکر یمه زه بوټي سنبالومه د بوټو خاختراشي کومه د بوټو ویښونه برابرومه بوټو ته اوبه ورکوم ټوله ورځ په دې بوټو خصمانه کوم په دې باندې ګرځمه زه د دې نوکر یمه زه د دې نوکر نه یم چې زه د بوټو نه دانې راشو کوم او خورم چې کومه خوږه ده او کومه تروه ده وی ولې تا د دې بوټو نه سکه نه ده کړې وی نه ما ته یو اوسه پورې د دې نه ما دانه هم نه ده راشو کولی ما د دې نه دانه سکړې نه ده نو ما ته به څه پته لګي چې کوم بوټی خوږ دی او کوم تریو دی ما د بوټو خصمانه کړې ده زه د دې نوکر یم او د دانو مالک خو ته یې نو چې تا راته نه دي ویلي نو زه څنګه وخورم دانه او ګورنر خو خوشحاله شو زه د عزت جنازه خو دې رالیستلې وه خو عزت خو مې بیا بحال شو ما وی چې ډېر ایمانداره سړی دی خبره خو رښتیا شوله وی تا د دې نه دانه نه ده سکلې نه ما ترې نه ده سکلې ما ته پته نشته دی چې دا څنګه دي ځکه دانې ستا دي او د بوټو سنبالول زما دي الله دې داسې ایمانداري په مونږ کې پیدا کړي نن سبا ته په خپل باغ باندې نوکر ولګوه که نه وایي لکه د مالټو دا باغ راله ساته ستا کره به کور دومره کریټونه نه چې څومره به د هغه کره په کور کې پراته وي هغه خو پرېږده د هغه چې څومره خپلوان دي هر یو ته تروړه لېږلي چې زه د مالټو په باغ کې نوکر یم دا تروړه مې دې تاله در ولېږله داسې ده که داسې نه ده ته په باغ باندې نوکر مقرر کړه که نه یا خپل کار روزګار له چې ته یو نوکر ونیسه نو تاله به دې دومره نه راوړي چې څومره ته هغه ځان له کور ته چلی دا ایمانداري نه ده ښه ایمانداري دا به هر حال عبدالله دا ګورنر خو پوه شو چې دا سړی دومره ایماندار سړی دی نو دا خو د باغ د نوکرۍ نه دی دا دومره ایماندار سړی دی نو په ده باندې به زه باغونه ساتمه دا خو چېرته ځان له راوسته غواړي دا خو ډېر د کار سړی دی وینا یې ورته وکړه وي د نن نه بعد ته په باغ کې نوکري مه کوه د باغ نه مې ته کټ کړلی مبارک ویرېدو چې یاره ګوره چې ګورنر رانه خفه شو د نوکرۍ نه یې ویستلم کو د نوکرۍ نه یې کټ کړم کو وی نه که نه ته به په باغ کې نوکري نه کوي ته به زما بنګلې ته راشي هلته به زما سره نوکري کوي ته به زما سره زما په دیره کې ناست ته خو ډېر امانتدار سړی یې ته هلته راځه بهرحال مبارک د باغ نه بوستو خپل دیرې ته هلته به یې د میلمنو خدمت کو یو ځل دا ګورنر داسې په دې چمن کې ناست دی او خفه ناست دی سوچونه کوي دا مبارک ولا راغی وی حضرت زه د ډېرو ورځو نه تا اینم چې ته په سوچونو کې خفه ناست دی څه فکرونو کې کوي نو صرف دا درته وایم چې یاره تا سره څه فکر دی څه ټینشن دی که ما ته ووایې زه پکې څه تاله مشوره درکولی شم د ډېرو ورځو نه زه تا په سوچونو او فکرونو کې اینم ګورنر ورته وی مبارک او بالکل زه په یو سوچ کې یم په یو فکر کې یم ویسو وی تا ته پته ده چې زما یوه لور د نور اولاد مې نشته دی صرف یوه لور مې ده نور مې اولاد نشته ده که یوه لور الله را کړې ده او هغه پیغله شوې ده اوس د هغې د رشتو دپاره خلک پیغامونه رالیږي نو چې څومره مالدار خلک دی او څومره بادشاهان دي ټولو د خپلو شهزادګانو دپاره رشتې رالیږلي دي یو وی مالی راکا او بل وی مالی راکا نو زما خو دغه یوه لور د په دې سوچ کې ما چې یاره ورې کم نه چې وروسته ژوند به بیا څنګه تېرېږي او ډېر شی رښتې دي نو چې کم شهزاده لی ورکمه د کم بادشاه زوی لی ورکم په دې سوچونو کې مار ټیم ځکه چې دغه یوه لور مې ده او یقینا د لور رشته کول آسان کار نه دی دا ګران کار دی ښه هسې نه چې هلته ورته څوک پیغور ورکړي چېرته هسې نه چې هلته بیا زه کنځلی شم هلته داسې نه چې بیا زما خاندان کنځلی شي دا ټولې خبرې مخې ته موجودې که نه هسې نه چې هلته بیا زما د لور ژوند خرابي نو نه به خلاصېږي او نه به ژوند تېرېږي نو دغه یوه لور مې ده او د هغې په رشتې کې بس هر ټیم فکرمن یم نو ده ورته وایم ما ته اجازت شته چې زه پکې صرف مشوره درکړم ستاسو د کور خبره ده خو ما ته اجازت شته زه پکې یو خبره وکړم هغه ورته وی مبارکه بالکل ته پکې راته مشوره راکولی شي وی کو د نبی علیه صلات وسلام یو حدیث مبارک باندې د عمل وکړو نو دا مسله ډېره اسانه ده
ویسو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دیندار رشتہ غوړه کا دیندار رشتہ کو زوی د هم رشتہ ورته کوي نو دیندار جنې ور لګورا او کلور ور کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کمزه کې دیندار الګ در تمیلو شو غل لور ورکا نو بس نبی علیہ السلام معیار خودلې ده کنه چې دیندار الګ ته ګورا اوس د کوم شهزادګانو رشتي چې راغلي ته پاغي کې نظر او چلوا چې پاغي کې کم دیندار دی غل دی لور ورکا کو د نبی اسلام په دغه حدیث ته عمل کو ستا ټینشن به ختم شي ویره دا خو راته خولي خبره وکړه دا خو راته خبره وکړه کور ته لاړو خزي ته وی خزي وې زمونږ د لور د پاره خو ډېرې رشتې راغلي دي کنه وی او وی ما می بار د خپل نوکر سره مشوره وکړه خو هغه ما ته ډېره خولي خبره وکړه وی سو وی هغه راته وی چې په دې رشتو کې چې کوم نیکمل رشتہ ده کم الک نیکملي مال ته مګورا جیدات ته مګورا د پلار بادشاہي ته مګورا خو دې الګ ته وګوره چې کوم الګ پکې نیکمل او هغه لور ورکا نو زمونږ د پاره خو ډېر شی رشتې راغلي دي راځي چې دې رشتو کې وګورو چې کوم الګ نیکمل دی چې هغه دا رشتہ ورکو نو ښځې ورته ویې یاره دا خو ډېر شی دا خو ډېره ښه مشوره درکړې ده دا خو ډېره ښکلې مشوره درکړې ده راځه چې دې رشتو کې وګورو کنه چې کوم الګ پکې نیکمل دی کوم الګ پکې نیکمل دی دا گورنر دی خزی ته وی یره خزی نیکمل الک لی ورکو کنا یاو نیکمل الک لی ورکو چې الک نیکمل خیر دی بیا ز خپل خبرو کوم او وکا ما ته خو دی مبارک نه بل الک نیکمل نه ښکاری زمونږ دا نوکر نه دی دا کم چې مونږ سره کار کوي دا زمونږ مزدور چې دا مبارک ته دنه خو ما ته بل نیکمل الک نه ښکاری د ښځو طبیعت خو یې دي چې که نه ښځه په غوسه شوه دا څه وي دا زمونږ چې کوم نوکر دی ته به خپل لور هغه له ورکوي نیک وګوره خو په دې شهزادګانو کې وګوره بادشاهانو چې کومې رشتې رالېږلي په دې کې نیک عمله وګوره نو اوس به ته د ګورنر لور ده دا به ته د خپل نوکر له ورکوي کوم هلک چې ستا خدمتونه کوي وی دا خو دې راته ووي که نه چې نیک عمل هلک له ورکوي دا خو دې راته ووي که نه وی او وی چې نیک عمل له ورکو نو ما ته د مبارک په شانتې نیک عمل هلک بلو نه ښکاري بس چې تا وی نیک عمل له ورکو نو مبارک نیک هلک دی اوس یې زه مال ته نه ګورم اگر چې زما مزدور دی خو زه ولې لورو ورکومه ګورنر زورور ښه په ښځه باندې څه زورور و که نه که په ښځه کمزور وي نو هغې به ته زه ته خو یې ورکړه ستا لور ده یوازې ټیک ده خو نه خو ګورنر زورور په ښځه باندې تا وي چې نیک عمل له ورکو نو بس ما ته د خپل مزدور نه بل نیک عمل هلک نه ښکاري خو بس د خپلې لور نه به صرف تپوس کومه لور یې راوغوښته بچیا تا ته پته ده ستا په رشتې پسې ډېر خلک راځي او زه یوه فیصله هم نشم کولی چې چا له دې ورکمه خو لورې ما یو فیصله کړې ده ما وایي چې زه به د نیک عمل هلک له ورکوم ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې رشته کوي بچي ته نو نیک عمله رشته وکړه نو ما ته د خپل مزدور د مبارک ډېر نیک عمله ښکاري نو زه غواړم چې ستا رشته د ده سره وکړم لورې ورته ویل وی پلاره چې څنګه تا فیصله وکړه هغه شانتې ما ته منظور ده څنګه فیصله تا وکړه ما ته څه ده منظور ده ګورنر راغی مبارک ته وی مبارکه وی هو وی تا وی چې دا لور دی نیک عمل هلک ته ورکړه د نبي علیه السلام حدیث مبارک دی وی او جي ما خو مشوره درکړې وه وی بس مبارک دی شه زه خپله لور تاله درکوم زه لور تاله درکوم حضرت زه ستا مزدور یما ته زما مالک یې ستا لور د ناز او په نعمتونو کې لویه شوې ده هغه به د یو مزدور سره ژوند څنګه کوي زه ستا د لور رشته نشم قبلولی دا زما د ساتنې نه ده وی کوم ما خوشحالول غواړې او زه ستا مالک یم نو زما لور ته به ته غاړه کېدې او زما لور خوشحاله ده په تا باندې خوشحاله ده وی جي کور مې نشته دی کور مې نشته دی دې له به زه ډوډۍ څنګه ورکوم بس کور درته هم زه نیسم او ډوډۍ به هم تاله درځي وی صحیح ده نکاح وشوله او واده م وشو ځان له سیټ ته کور ونیو وي ستا سره په دې محل کې نه پاتې کېږم ځان له سیټ ته کور ونیو
چې کور یې ونیو واده وشو نو دی صرف خپلې ښځې له راغې دومره ورته وویلو وی زه چېرته ځمه او تاله به ډوډۍ رالیږمه خو تاله چې د پلار د کوره کوم ډوډۍ راځي هغه به ته نه خوري هغه به ته نه خوري پلار ته خو یې پته وه چې موږ خپل نوکر له لور ورکړی دی نو د کور نه ورپسې پخلي تلو وی خیر دی دا ډوډۍ د پلار کور کره واپس مه لیږه دلته چېرته غریبانانو له ورکوه هغوی خبروم خو ته به یې نه خورې تاله به ډوډۍ زه رالیږم ای صحیح ده او مبارک ووتو د ښځې سره لا یو ځای شوی نه دی ښه څنګه چې واده وشو د کوره ووتو وی ډوډۍ به زه رالیږم هغه به خوري د پلار د کوره چې تاله کومه ډوډۍ راځي هغې له به خوله نه ورړي هغه غریبانانو ته ورکوه وی ټیک ده دی ووتو بارې مزدوري شروع کړه مزدوري به یې کوله او روزانه به یې کور ته ښځې له ډوډۍ رالیږله وی زما ښځی زما خبره به منې خو زه تاله وچه رالیږم که لمده رالیږم هغه ډوډۍ به خوري خو د پلار د کور ډوډۍ به نه خوري بس ښځې هم تپوس نه کو ښځې هم تپوس نه کو خو د خاوند حکم دی جو نیک عمله جینۍ وه هغه شانتې کول 40 ورځې پس مبارک کور ته راغی ښه د واده نه 40 ورځې پس نو چې 40 ورځې پس راغی نو دا ښځه په جړا شوه مبارکه چې خوښه دې نه هم نو څه له دې کولمه چې خوښه دې نه هم نو څه له دې کولمه زه خو تا لیدلې ومه ستا په مخ کې باندې رالوی شومه زما پلار چې تا له درکولم نو ته خو مجبوره نه وې که نه تا به ورته ویلې چې زه یې نه کومه نو زه دې راوستې ما په خوشي کور کې دې کېنولې ما زما د واده شپه دې ما سره نه ده تېره کړې زما د کوره وتېږي نو ولې ماله دا تکلیفونه راکوي ولې ماله دا مصیبتونه راکوي چې ما سره کېنې نه عبدالله ابن مبارک د سترګو نه اوښکې روانې د مبارک صاحب د سترګو نه اوښکې روانې شوې وی ښه مې خوښوي ما لیدلې او کتلې یې ډېره زیاته مې زړه ته نږدې یې ښه نو چې زړه ته دې نږدې وم نو تلی رانولې یې وی تلی درنه زه کومه چې ما ته پته ده ستا پلار ډېر نیک عمله انسان دی ډېر نیک انسان دی خو بیا هم د دې علاقې ګورنر پاتې شوی دی نو د ده په دې رزق کې به دومره چېرته د غریبانانو حق وي د ده په دې روزه کې به دومره چېرته د غریبانانو حصه وي هغه به حرامه وي نو ما وی که د هغه ډوډۍ ته خوري نو ستا دا ګېډه او ستا دا وینه د هغې حرامونه نه بچ کېږي نو ما ووی چې هغه ډوډۍ به ته نه خوري 40 ورځې به زما د حلاله روزي زما د حلاله ډوډۍ خوري چې زه په خپلو لاسونو وګټم چې کومه حرامه ډوډۍ ستا په ګېډه کړي چې هغه درنه وځي هغه درنه وځي ما تاله 40 ورځې د خپلو لاسو ډوډۍ راولېږله او تا وخوړله اوس دې خواله رالمه اوس به ما تا خپل شب زفاف منو کو د واده شپه به منو کو کېدی شي الله تبارک وتعالی د دې حلال روزې په برکت سره مونږ له چېرته ښایسته نیک عمل اولاد راکړي د دې نه بعد تا سره میلاوېږم که مخکې در سره میلاو شوی وی نو ستا په جسم کې حرام و حرام نو بیا زما بچی نیک عمله نشو جوړېدی اوس د حلال روزي وخوړله اوس به در سره میلاو شم کېدی شي الله تبارک وتعالی لره نیک عمله بچی راکړي بهرحال هغه کوم تعلق چې هغه قایم شو او الله تبارک وتعالی ورله د هغې نه یو بچی ورکو عبدالله نوم یې ورله کېښودو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی ته په نومونو کې خوښ نوم چې دی عبدالله دی او عبدالرحمن دی کوم نوم دی عبدالله عبدالرحمن دا ښایسته نوم دی نو موږ ته خلک وایي مولي صاحب زما بچي له نوم کې د موږ ورته وایي عبدالله ورله کېده که نه مولي صاحب مړه داسې د مشرانو نوم دی راته ووایي چېرته نوی سمارټ نوم راته ووایه نو موږ وایو دا نوی سمارټ نوم ته خوښ که او بیا یې ما ته ووایه زه به یې معنی وګورم د دې وجې نه زه د چا بچو له اوس نوم نه ږدم ښه زه د چا بچو له نوم نه ږدمه ولې زه چې ورته نوم ووایم نو وایي بل پکې نه و نو زه هم ته ورله کېدو خو بیا ما ته ووایه چې معنی یې څه ده زه به یې درله معنی صرف وګورم نورې خوښ ته که ځکه چې زما هغه بیا ته نه ږدي نو ښه دا چې ته یې کېږدي معنی به ورله زه وګورم ټیک ده که ټیک نه ده یو په دې ګوګلو باندې د نومونو معنی مه ګورئ ښه صحیح شو په دغې باندې د نومونو معنی مه ګورئ دغه ګورې هغه ځان له حساب هغه چې کوم معنی کوي نو هغه معنی د عربۍ سره هېڅ تعلق نه ساتي هلته معنی مه ګورئ د عالم نه تپوس کوئ بهرحال نو عبدالله نوم یې ورله کېښودو دی
رالویدو د پلار سره هم غم او د مور سره هم غم چې بچی رانه لوپر نشي. خو به هر د معاشري اثر داسې و چې عبدالله ډېر په ناروا وسر شو. د کلي چې کوم لوپر هلکانو د هغوی سره یو ځای شو. حتی در دې پورې چې دې حالت ته ورسېد چې د عبدالله نه شرابي جوړ شو. د عبدالله ابن مبارک نه څه جوړ شو؟ شرابي جوړ شو. پلار به هر ټیم جړل چې الله ما د دې بچي دپاره څومره تکلیفونه برداشت کړي چې زما بچی نیکمله شي. الله هغه خو شرابي وخته. مور به پسې په ساراونو کې په چغو چغو جړل او شاته ورپسې ګرځېدله او روانه به پسې وه. بچی ستا دپاره پلار ډېرې قربانۍ ورکړي دي. بچی ستا پلار څلوېښت ورځې پس زما خواله راغلی هو چې الله ماله نیکمله بچی راکړي. ستا د لاسه خو ما د واده شپه نه ولیدلې. څلوېښت ورځې پس زما له راغلی و. د هغه سره دومره فکر و. بچی تا نه شرابي جوړ شو. کور ته راځه چغې به یې پسې والي جړا به یې کوله. خو په عبدالله باندې اثر نه کو. په هغه باندې اثر نه کو. یو ورځې اوده دی او خوب اینی. په خوب کې اینی چې په ونه باندې یو مرغۍ ناسته ده او هغه مرغۍ دا آیت په تیزه تیزه باندې وایي. دی اوس خوب اینی. هغه آیت څه دی؟ الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. اے د الله بندګانو په تاسو باندې اوس هم هغه وخت نه دی راغلی چې د الله ذکر ته ستاسو زړه نرم شي. دا به په تاسو باندې کله راځي چې تاسو الله ته غاړه کېدئ؟ تر کومې پورې به تاسو د الله نه غافله ګرځئ؟ تر کومې پورې به تاسو الله جګړې باندې ګرځئ؟ تر کومې پورې به تاسو د الله دشمنۍ ته مټې والي؟ هغه وخت په تاسو نه دی راغلی چې زړونه خو نرم شي. دی چې راپاڅېدو داسې ورپېدو ویرېد. د شرابو په نشه کې و. چېرې دا خو الله ماته وي. دا خو الله ماته وي چې عبدالله په تعالی دا وخت نه دی راغلی. الله نه به کله هېرېږي. کور ته راغی. پلار ته وی پلاره زړه مې غواړي چې تجارت وکړم. تجارت لازم ماله لږې پیسې پکار دي. پلار یې ورته وی بچیا ما خو وي چې تا نه به د نبي علیه صلات وسلام د احادیثو لوی عالم جوړ شي. خو ځه چې د احادیثو عالم در نه جوړ نه شو تجارت وکړه. کم از کم دا شراب خو به پرېږدي. د لوپرو ملګرو نه خو به لرې شي. پیسې وله ورکړې دا واله او زه تجارت له لاړ شم. تجارت له ووت دی لاړ. ډېره موده تېره شوله. پلار به م ګرځېدو چې یاره زه بچی مې ورک شوی دی. ځکه به پیدل سفر وي. کلونه تېر شو دی کور ته رانغی. د پلار یم تمه کتې شوي وه چې زه بچی مې چېرته لوپر او د تجارت په بهانه وتی دی کور چېرته تللی دی. چېرته یا به مړي د شرابو په نشه کې یا به ژوندی خو چېرته به ګرځي. ډېر وخت تېر شو. په دې کې کور ته اواز راغی وی عبدالله ابن مبارک د تجارت نه روان دی او ډېر اوښان د سامان ډک کړي او راغی. پلار یې ورله په منډه بار ته ووتو چې ورغې ورغاړې وتو. وی بابا تجارت مې کړی دی. وی څومره؟ وی دا څومره اوښان چې دي او دا سامانونه پینې دا ټول د تجارت سامان دی. پلار یې ډېر خوشحاله شو چې زوی خو مې ډېر مال راوړه ډېر ګټه یې راوړه. زه خیر دی چې عالم تی جوړ نه شو. نو دوره شو چې د شرابیانو نه خلاص شو. اوښان یې کور ته رادن نه کړو چې اوښان یې کېنول که نه او پلار یې د اوښانو نه ترپالونه واړول. نو چې څنګه یې ترپال واړو څه ګوري چې انډي د اوښانو د کتابونو ډک دي او هر کتاب د په خپل لاس باندې لیکلی هغه د نبي علیه السلام احادیث مبارکه دي. دا ټول اوښان د احادیثو د کتابونو نه ډک دي او دا هغه احادیث دي چې د په خپل لاس باندې لیکلي دي. پلار یې حیران شو. بچیا او بابا چې ما وي زه تجارت لازم هغه دا تجارت دی. زه تللی وما چې څومره جون ویسته ما د نبي علیه السلام احادیث مبارکه زده کړي دي. زه ګرځېدلی ما سفر یې کړي دي او دا ټول احادیث ما په خپلو ګوتو باندې لیکلي دي. الله د پلار هغه ارمان یې څه شو؟ پوره شو. عالم ته جوړ شو. څه ورځې تېرې شي پلار یې ورته وایي مبارک وی عبدالله په دې تجارت کې خو به څه کمې نه وي. او بابا لږ کمې پکې نور هم شته. نورې پیسې وله ورکړې وی لاړ شو نور علم حاصل کا. نور علم حاصل کا. الله دې داسې عالم جوړ کو که نه چې په بخاري شریف کولو کې نو د عبدالله ابن مبارک نه احادیث مبارکه نقل دي. چې احادیث بیانوي نو د عبدالله ابن مبارک صاحب نوم پکې راځي. داسې د لوی مرتبه عالم او محدث ترې نه جوړ شو. د
محدثینو امام تینا الله جوړ کړ د محدثینو امام دا ولی داغه حلال نونی برکت د خبره مې درته در دې پوری کوله د بچي اول حق په پلار دار چې نونی دی ول حلال ورکی حلاله خپل بچي د حرام نونی نه وساته الا غیر به دا بچي ستا د سر اوچتواله ګرځي چې کله د بچي په حرام لیکل سوال نه پیدا کیږي چې دا بچي ستا نه موچت کی دا بچي به په شرمونو شرمي بیا دنه عالم او حافظ نشي جوړې دی ګوره یاد وساته داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.